عرض می دا کول زما عزتمند چې دا انتهایی خطرناک شی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نظر سهم من سهام ابلیس وفي روایت سهم مسموم من سهام ابلیس. دا نظر غلط استعمال یو نظر دا د شیطان د غشونه یو زهريله غشه دی. لکه څنګه چې غشه هغه ښکار کوي او ښکار مړ شي او ښکاری هغه اوسی هغه سوا هغه ښکار ترلاسه کی. دغه سي شیطان د نظر په ذریعہ باندې هغه کس ښکار کوي. دغه دین الیاذ بالله، دغه اسلام، دغه ایمان، دغه اصلاح، دغه تعلق، دغه عبادات، دغه اجر او ثوابونه هغه ټول دغه نسلب شي. انتهایی خطرناک شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزل عبد الله ابن ام مکتوم صحابی راننوتو، هغه نابینا او پسترګو په مسجد نبوي کې به اذان کولو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا دو مؤذنین مسجد نبوي کې مشهور دي. مکه مکرمه کې مؤذنین بیلو، مسجد نبوي کې حضرت بلال رضی الله عنه او عبد الله ابن مکتوم. دا هغه صحابي دی نابینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم سوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، دا سورت نازل شوه دی. په دې کې چړمبه د اعما ذکر دی، ړوند هغه د دې صحابي ذکر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله جل شانه سخت الفاظ فرمایلی. او دا غي وجه دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د مشرکین او سرداران ناستو، دا الله رسول هغه ته خبرې کولې چې ګوره که اسلام راوړي. په دې کې دا صحابي رانه نوت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه. نو تاسو کو چې یا رسول الله دا مسله دا الله رسول نه پوښتنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدو غنل چې زوس دغه وخت کې دي مشرکین سره ناشته ما کې دي شي چې دی ایمان راړي او دې زما په خبرو کې حایل شو. هغه مسکین ته پته نه و دغه چې پستر ګوډندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره ناشته چا سره خبرې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدو غنل مبارک او هغه د ځان د بارنو د الله د بار چې کدا کافر او مشرکین چې دا سرداران دي د خپل قبیلو، په دې کې یو یو کس چې هغه اسلام راړي نو هغه پسې ټول قوم مسلمان شي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې وو. وفد عبد القیس، دا عبد القیس قبیله مشر هغه اسلام راړو، ټول قبیله راړو. یو کس به اسلام راړو سردار، ټول قبیله راړو. طفیل ابن عمر الدوسی د دوس قبیله سردار دی. داغه په وجه باندې اتیاو کورنۍ ایمان قبول کو چې کلاغه قبول کو. هغه چې ایمان قبولول مشرکین او تویلو چې ګوره د دې سړي خبره ته وګ کې نه دی، دا جادوګر دی او داغه په کلام او خبرو کې دومره اثر دی چې څنګه ووري نو فورن به د زړه نرم شي، اثر بدر باندې وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یادولو دی راغله عمره ته، نو بوجي په دې وګونو کې ور کړی وي. خو بیا یو ځل وای چې ته خو خوددار سړی، ته د چمره خو نه چې ته به د خلکو خبرې اوري. راشه د دې سړي خبرو ته وګ کې دې چې څنګه خبرې کوي. ته ادیب یې، ته شاعر یې، ته سحر پیژنې، ته کهانت پیژنې، پته به ولګي چې دا سړی سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خانه کعبه سره ولاړ، قران پاک وی مسکه دا غي आवाज اورید نو سره په وکړو. بیا چې مبارک کور دتلو نو دی ور پسې لاړ شو. وی سیب دا کلام هم ته بیا وایا چې به وته په دې کې ورننه وته مسلمان شو. دا یو کس مسلمان شو، ابو هريره رضی الله عنه دنه پس مسلمان شوی. هغه د قبیله دی ابو هريره الدوسی او طفیل ابن عمر د دوس قبیله یمن طرف ته پاتې کې د اتیا کورنۍ د په وجه مسلمانان شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصدم دغه چې د قبایل مسلمانان شي. عبد الله ابن ام مکتوم په دې حال کې رالو، پیغمبر علیہ السلام بدو غړل. نو الله جل جلاله سوره بس آیات نازل کړ. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى. جسوک د اسلام پروا نه کوي فانت له تصدى، تپاغه پسې
واما من جاءك يسعى وهو يخشى، او چې کوم سړی راغلی دی هغه کوشش او سعی کوي تا نه تپوس کول غواړي او هغه یریږي د الله نه، ته د هغه نه مخ ګرځې. داسې تنبیه نازله شو. نو بیا به عبدالله ابن ام مکتوم رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر خیال ساته د دې سړي په وجه په ما باندې دا آیات نازل شي. دغه صحابي وزل داسې راننوتو. اول زما عزتمندو د پردې احکام نو نازل شوي، د پردې احکام مدینه منوره کې رستو نازل شوي. د راننوتو نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه بیبیانې، حضرت ام سلمہ رضی الله عنها او حضرت میمونه رضی الله عنها، دا دواړه مخامخ وي. عبد الله ابن مکتوم په دروازه راننوتو نو پیغمبر علیه السلام دوی ته وایي چې پرده کې شئ، پرده کې شئ، پرده کې شئ. نو ام سلمہ رضی الله عنها فقیه ده، ام المؤمنین ده، ډیره سمجدار او خيار ده. هغه ورته وایي چې یا رسول الله اولیس هو اعمى، دا خړوند دی پسترګو، دی خو مونږ نه ویني. نو د الله رسول ورته فرمل افعمیاوان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ تاسو مړندې، هغه ړوند دی خو تاسو مړندې. دی حدیث نه استدلال کوي حضرات اهل علم او قرآن پاک دا آیت وی چې قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن، چې څنګه سړی ته د زنانه قتل نه دی جایز، دغسې زنانه ته د سړو قتل نه دی جایز. دومره اختلاف شته چې شهوت نظر نی نو بیا قتل څنګه دی؟ نو بیا یو علما وی چې جایز دی، بل وی نه دی جایز بیا هم. او چې کله په زړه کې غلطه اراده او غلط خیال وي نو بیا بل اتفاق نه دی قتل جایز. او د سړی خو په هر صورت کې قتل نه دی جایز که زړه کې غلط خیال وي وکني. نو عرض می دا کول زما عزتمند شي الله جل شانه قرآن پاک کې د سترګو مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته د خلکو ته وایا، یعنی کوم پیغامات چې د الله جل شانه د طرف نه په سید الرسل خاتم النبیین باندې نازل شي، په هغه کې یو حکمدار چې دام وته وایا، ځکه چې دا انتهایی خطرناک شی دی. بل ځای الله پاک فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع یقینا غوګونه، والبصر او سترګې، والفؤاد او زړه، د دې هر یو نه په ورځ د قیامت تپوس کی. الله جل شانه به د دې باره کې هم تپوس کوي او د دې نه به هم تپوس کوي. غوږ نه به تپوس کوي چې تاسو اورېدلو، ښې خبرې دی اورېدې، ښه اوازونه او که بد. ښه اواز دا دی چې واعظ واوري، ښه اواز دا دی چې امر بالمعروف په واوري، ښه صوت او आवाज دا دی چې نهی عن المنکر په واوري، ښه आवाज دا دی چې د قران کریم تلاوت سو کوي هغه په واوري، ښه आवाज دا دی چې ذکر الله د الله ذکر په باندې واوري، ښه आवाज دا دی چې د استاد درس ته وګ کوي، ښه आवाज دا دی چې مور سره په مینه خبرې کوي او خبرې کوي نو ته سره ټیټ کوي او دا غي خبرې اوري، ښه आवाज دا دی چې پلار د تخه خبره کوي دا هغه ښه خبرې اوري په زړه یې چې او دا هغه اطاعت کوي. دا ټول ښه आवाजونه دی. غوږونه نه به تپوس کیږي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بد आवाज دا دی چې په دې غوږ باندې د پردې زنانه خبرې اوري، په موبایل کې اوري، دا غلط आवाज دی. په موبایل کې وی صوتی وایس میسج، صوتی پیغام، هغه صوت او आवाज د زنانه خبرې دي او ته هغه اوري او په خوند او په لذت او په مزو باندې اوري. دا یو لفظ اوریدل حرام دي، یو ټکی اوریدل حرام دي. اگر کاغه आवाज در څنګه شي ته دا غینه خوند او لذت مخله. لیکن بعض سړی ډرن وي هغه دغه مخامخ نشي اوریدل نو هغه په دې سیس کې اوري، ځکه چې د خلکو مخ کې جسارت کول نشي، یا شرمېږي، شرمناک ته، حیاناک ته، او یا ډرن دی. نو دغه سی بیا اوري. نو دا आवाज اوریدل د مسلې تپوس ولینی چې ته د شهوت په خیال باندې په سوچ باندې اوري نو دا حرام دی، اوریدل ګناه ده. دغه سی د پردې شاته دغه आवाज اوري. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تسپینګری ستا خپل خزشتا
هغه سره تعلق د خزوالي نه ساتي، د هغه چې کوم د خزو زنانه او حقوق تی هغه نه ادا کوي، پردی زنانه سره په موبایل باندې خبرې کوي، د دې غوګونو په ورځ د قیامت تپوس کیږي. دې غوګونو ته الله وایي چې تاسو ورېدلیو، نو دا غوږ به ورته رښتیا حال وایي. الیوم نختم علی افواههم، قرآن کریم کې الله پاک فرمایي زه نه ویم چې په ورځ د قیامت به د انسان په دې خپله ژبه چې د په واک کې چلیږي په دې باندې مهر ولګي، دا به خبرې بند کړي، کولی به نشي. پنډۍ به خبرې کوي، سرمن به خبره کوي، لاس به خبره کوي، لیچ به خبره کوي، سترګې به خبرې کوي، غوږونه به خبرې کوي، بدن به ټول خبره کوي، سرمن به خبرې کوي. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگائیں گے ان کی منہوں پر، زبانوں پر، موږ به مهر لګو د دې په خوله باندې په ورځ د قیامت. وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. وتکلمنا ایدیهم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. دې خلکو لاسونه بلی چې به موږ سره خبرې کوي، आवाज بدلته نه روزي، دا سړی به حیرانی. وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، خپې به خبرې کوي. یا الله تا مانه تاسو کو او په ما په ذریعه باندې دې سړي د زنا ځای ته تلل کړیو، د غلا ځای ته تلل کړیو، د قتل ځای ته تلل کړیو، د حرامو ځای ته تلل کړیو. لاس ووایي یا الله په ما باندې دا غلط ځای ته لاس زه وړم، په ما باندې دا حرام شی اوچت کړیو، زه د پردی زنانه سره چې کوم دی نو بدن سره لګولی وم، دا به لاس ټوله ګواهي ورکړي. دا کس به ورته وایي لم شهدتم علینا، قرآن پاک کی قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ ما خو خپل ځان ستاسو لپاره زړه ستړی کړی چې دا لاس مې مضبوط وي، بدن مې ښه وي، بیماری ناروغ یم، خوراک سکاک مې درکولو خو بدن ته مې درکو. نو دی به تپوس کوي چې لما شهدتم علینا، زما خلاف ولې گواهی ورکوئ؟ قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، دا بدن دا اعضاب وتوئی کہ اس ذات نے ہمیں قوت گویائی دی جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے، بولنا سکھاتا ہے. ہر انسان تھا دا جبا خبری کئی نو آغا ذات مونږ تم دا خبرو چالو خولو، اوس به مونږ دا رښتیا وایو چې کوم را باندې څه تیر شوي. ځکه الله جل شانه فرمای ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان منه مسئولا. وقت به تپوس کیږي کیا سنا تو نے، دې به رښتیا وایي. اوس دې ځکه سوچ وکړه. والبصر، سترګو نه به تپوس کیږي څه دې لیدلي وي، دا به رښتیا وایي. خانه کعبه دې لیدلې وه، قرآن پاک دې لیدلی و، د قرآن پاک پاڼو ته مخ ته دې کتل، مور او پلار ته دې کتل، او که غلط نظر دې استعمالول، هغه وخت به تپوس کیږي دا سترګې به ټول حال و. والفؤاد، زړه به تپوس کیږي تیرے اندر کیا کیا خیالات گزرے، کیا تو نے ارادے کیے، کیا تیرے اندر نیتیں بنی. اے زړه پتا کې کوم نیت دې سړی جوړ کړي او کوم اراده چولی او کوم خیال پتا کې تیر شو، دا زړه به ته ټول صفا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضی سړی ته خدای مالم ور کړی وي او ایمان او اسلام او علم هم خدای نصیب کړی دی، د مال د ګټلو ځایونه مت الله خول دی، په هغه طریقه حلال باندې ګټي، او د مال مصارف صرف کولو ځایونه مت الله خول دی، په حلال طریقه او ځای کې هغه مال خرج کوي، دته پورا اجر دی. بعضی هغه دی چې هغه سره مال خو نشته لیکن ایمان علم او نیت او ارادی خیری د هغه سړي په شان دی، اول په شان دته الله پاک اجر ورکړي، صرف د نیت او د ارادی. دا اوس ښه اراده پکې راپورته شوې ده. انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. یو سړی راغلی چې یا رسول الله زه هجرت کول غواړم د مکې نه مدینې ته، د الله رسول ورته وفرمایل لا هجرت بعد الفتح، د فتح مکې نه پس چې په 8 هجری کې شوی، د هغې نه پس د هجرت ثواب بند شو. اوس که څوک مکې نه مدینې ته ځي نو ثواب یې نشته، د هجرت هغه ثواب نشته، د هجرت مناقب نه حاصلیږي. کوم ذکر چې قرآن پاک مهاجرین مبارک دی یا په احادیثو کې دی. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد ابد الآباد تک جاری رہے گا اور نیت کا تجھے ثواب دیا جائے گا.
تا ته به نیت ثواب وي. که نیت کې دی ښې ارادې وي تا ته به الله پاک د هغې اجر درکړي. که دا نیت کې و که یا الله اوس هم هغه هجرت وی نو ما به هغه هجرت اوس هم کولو. که د جهاد امر وشو نو زه به هغسې اوس هم کوم. که ما سره مال رالو نو زه به ستا په نوم باندې ورکوم او صحیح صادق ارادې دي وي یا به الله جل شانو د دې مطابق اجر درکړي. زړه نه به تپوس کېږي. والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے پوچھا جائے. حدیث مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، پتاسو کہ ہر یو کس نگران دے، نگہبان دے، محافظ دے، داروغہ دے، شپونکے دے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، او ہر یو نه بداغه د کنډک رعیت داغه د رمې په باره کې پوښتنه کیږي. دا د انسان بدن چې د سر نور هیڅ هم نی دی، نه د ضلع مشر دی، نه د صوبې مشر دی، نه د ملک مشر دی، نه صدر دی، نه وزیر اعظم دی، نه ایم این ای دی، نه ایم پی ای دی، نه د کلی ملک دی، صرف یو سر دی بس، نه ښځه نه بچی شته، دی هم نگران دی. او د ده دا بدن دا داسې دی لکه پوره رعایا او قوم. دنه به دې باره کې پوښتنه کیږي دا لاس دې څنګه استعمال کړي، دا خپې دې څنګه استعمال کړي وي، دا سترګې دې څنګه استعمال کړي وي، دا غوږونه دې څنګه استعمال کړو. زما عزتمند لري ټول علاج د الله جل شانه نه یرا او د آخرت فکر کولی، فکر آخرت. چې کله انسان د آخرت فکر او سوچ کوي چې قیامت ورځ را روانه ده، زما هیڅ پتن لګي چې نن ورځ ژوند مشته وکنه څه وخت به مرم، او دا الله نه یره پیدا شي دا هر څه ټیک استعمالي. الله پاک دې موږ ته په خو خبرو د عمل توفیق راکړي.